बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په تیر لیکچر کې موږ کمپلیکسومټریک ټایټریشن چې دی هغه شروع کړی و او هغې کې موږ ای ډي ټي ای ټایټریشن خاص کر مثلا ای ډي ټي ای موږ سره چې دا پولی ډنټیډ دی او چیریټینګ ایجنټ دی موږ سره هغه مختلف مثلا اسیډیک کې داغه کم شکلی کم بڼه باندې نیوټرل کې مثال په توګه یا بیسیک میډیا کې دا په کم حالتونو کې په ننني لیکچر کې موږ به د ډي ټي ای ټایټریشن کې چې کوم ډي ټي ای دا دغه ایکولیبریا چې دا موږ سټډي کوو او موږ دا سټډي کوو میسو سره صحیح ده غواړو چې دا سټډي کوو د میسو آین سره نو مس آین چې دی دا الکترون ډیفیشنټ دی الکترونو کمی لري الکترون ډیفیشنټ دی یا الکترونو د پاره الکترون ورته پکار دی نو کله چې الکترون یو شی غواړي نو مثلا الکترون ایسپټر الکترون اخلي الکترون قبلې نو داسې توکو ته موږ دغه وایو د لیویس اسید بیس کنسپټ له مخې څوک چې الکترون اخلي هغه موږ سره اسید دی سمه ده نو دا جست لایک داسې ویلی شو چې دا داسې دی لکه H3O پازیټیو او ای ډي ټي کوم واخلو ای ډي ټي نو ای ډي ټي موږ سره A9 د واخلي ای ډي ټي A9 موږ ډینوټ کو په دی باندې او چونکه نیگیټیو چارج دی نو دا داسې دی لکه الکترون ډونر الکترون ورکوونکی او الکترون ورکوونکی جنرالي موږ سره شي موږ سره لیویس قلوي نو بیا موږ ویلی شو چې ریاکشن د کاپر او ای ډي ټي ریاکشن د کاپر او ای ډي ټي موږ مثلا موږ خو په Y-4 باندې نو موږ سره به د ته ریاکشنز شي کاپر Y-2 چې کاپر اکسیډیشن سټیټ +2 دی او دا دغه باندې چارج دی 4- دی نو 2 جمع 4- دا راځي موږ سره -2 یا 2- راځي نو دا بالکل دا ریاکشن موږ سره انالاګس غوندې دی یا ورتواله لري د چا سره د اسید بیس ریاکشن سره چې لري موږ سره ورتواله لري د اسید بیس ریاکشن سره نو دا د اسید بیس ریاکشن سره چې لري ورتواله لري مثال په توګه کوم واخلو کنه نو دا زموږ اسید شو او دا زمونږ چې دا بیس شو دا نیگیټیولی چارج آئین چې دا زمونږ بیس شو صحیح ده نو دا زمونږ بیس شو او دا زمونږ پراډکټ شو اسید بیس محصول شو موږ سره صحیح ده نو ورته والی لري د اسید بیس ریاکشن سره نو دا موږ سره یو ساده دې نه خو داسې معلومیږي چې دا به یو ساده معاملې چې موږ پی سی او چې دی په مختلفو وختونو کې دا محاسبه کوو پی سی او لکه څنګه چې موږ په اسید بیس ریاکشن کې څه محاسبه کوو په مختلفو انټروالونو کې مختلفو وختونو کې موږ پی ایچ محاسبه کوو نو داسې موږ کولی شو چې موږ پی سی او چې دا موږ محاسبه کوو که چېرته
دا موږ سره بالکل ایسیډ بیس ریاکشن په شان غوندي هر څه دغه په شاني همدارنګه موږ کولی شو چې لپاره ټایټریشن کارو لکه څنګه چې پی ایچ لپاره دی ټایټریشن منحنی چې دا موږ ولیکو صحیح لکه څنګه چې موږ پی ایچ لپاره یا ایسیډ بیس ریاکشن لپاره موږ ټایټریشن کارو باسو نو ښکاري داسې چې دا به داسې خو خبره منځ کې چې دا ډېره پیچلې ده صحیح ده نو په حقیقت کې زموږ سره د پی سی او یا پی ایم جنرالي په ټایټریشن کې جنرالي په کمپلیکسومیټریک کې دا پی ایم معلومول صحیح ده همدارنګې ټایټریشن کارو چې ده دا رسمول دا لږه پیچلې دي په نسبت د ایسیډ بیس ریاکشنز ولې ځکه چې ما سره چې دی په دې تعادل کې نورې تعادل دغه موږ سره منځته راځي ایکولیبرا نو په ټایټریشن حالت کې ما سره نورې ایکولیبرا تعادل حالتونه منځته راځي چې د هغې وجې نه دغه مسله چې دا موږ سره څه شوې ده دا موږ سره کمپلیکیټډ شوې ده نو په دې کې یو موږ سره چې دی هغه اپسولوټ سټیبیلیټي یا فارمیشن کانسټنټ دی صحیح ده نو موږ یو څو فکټورونو ته چې موږ ګورو هغې نه وروسته بیا موږ کولی شو چې موږ پی ایم محاسبه کړو همدارنګې ټایټریشن کارو موږ راوباسو یو پکې څه دی موږ سره مطلق ثبات ثابت دی مطلق ثبات ثابت دی نو absolute stability constant دی او دا absolute stability constant تا منګه absolute formation constant دی absolute formation constant हम देते हैं मुतलक दो सुबात साबित या मुतलक दो जोड़ी दो साबित مثلا كمان reaction واخلو general reaction واخلو مثلا موږ سره metal ion دی او دغه metal ion باندې چارج چې دی n+ دی او د دې ریاکشن موږ د ډي ټي اي سره وکړو د دې ریاکشن موږ چا سره وکړو ډي ټي اي سره 4- سره نو ما سره زه که زه ولیکمه نو دا موږ سره شي ام واي او زه دا داسې لیکلی شم چې n plus او into -4 دا زه لیکلی شم چې n - 4 مختلف طریقو باندې داسې لیکلی شم داسې لیکلی شم چې my n - 4 صحیح ده او زموږ کتاب کې چې دی هغه داسې دی چې my minus صحیح ده into 4 minus n نو دا هغه شی شو نو ماینس زور ضرب کما شی به راشي لکه ماینس زور ضرب کما نو ماینس څلور بشي او ماینس سره چې ماینس ضرب وکړي جمع n بشي نو n بیا مخکې ښه ښکاري دا سر له راوړه ما سره به راشي my نو ما سره به n - 4 شي صحیح ده څنګه چې تاسو لیکئ نو ما سره دا راغی او دې لپاره که زه مثال په توګه دغه ولیکمه absolute constant ولیکمه مطلق ثابت زه ولیکمه مطلق ثابت به ما سره شي concentration of my او y چې دی موږ سره -4
minus n to the concentration shown تقسیم m n plus middle line concentration or EDTA concentration دا absolute دغه شمول سره نو دا KBS تا منګه absolute stability constant یا absolute formation constant یا دا KBS تا منګه یا ورته absolute stability मतलब نه ثبات او یا ورته موږ چې جوړېدو ثابت ورته یو او د دې قیمتونه موږ سره بالکل د کتاب په آخر کې دی نه د قیمتونه چې بالکل د کتاب په آخر کې دا موږ سره شته دی step wise formation constant او همدارنګه بالکل اخر درې سایه صفحې خواشه کې چې دی موږ سره دې قیمتونه چې دي دا موږ سره دا شته دی که موږ دې ته وګورو دا absolute stability constant ته که موږ وګورو دې کې یوه ستونزه دا ده چې دې کې موږ ته منځ کې چې کوم ریاکشنې شوي دي د هغې خو اس آی ډي نه راکوي یوه او بل KBS چې دی موږ سره دې نه دا معلومیږي چې دا کې چې دی دا په پیچ باندې ډیپینډ نه کوي صحیح ده دا ابسولوټ قیمت چې دی پیچ زیاتېدل کمیدل چې دی دې نه دا معلومیږي چې KBS هغې سره تړاو نه لري حالانکې داسې نه ده صحیح ده لکه پیچ ما سره د محلول د EDTA محلول زیاتېږي کمیږي نو دې باره کې کا بدلیږي را بدلیږي دې باره کې معلومات چې دی انفارمیشن چې دی هغه موږ سره د دې فارمولې څخه د دې اکویشن څخه موږ سره په لاس چې دی هغه موږ سره نه راځي نو یو absolute stability constant دی یو conditional stability constant دی او دواړه فرق کوي صحیح ده ځکه effective یا مؤثر یا اغېزناک stability constant چې کوم دی ثبات ثابت دا پیچ مې ډیپینډ کوي صحیح ده خو د دې KBS نه پیچ بدلیدل را بدلیدل دا اس معلومات نه کیږي چې دا KBS موږ سره په پیچ باندې ډیپینډ کوي که نه کوي خو بل یو کانسټنټ سره روان دی چې هغه پیچ باندې ډیپینډ کوي او حالانکې EDTA چې دی محلول د هغه پیچ ډیپینډنټ دی نو یو مهم شی چې موږ سره absolute stability constant دی چې هغه جنرال ریاکشن دی مجموعي تعامل دی هغې کې چې کوم قیمت راځي نو هغه موږ سره چې دی هغه کا absolute constant دی یا مطلق ثبات ثابت دی دویم موږ سره چې کوم موضوع ده هغه پیچ افیکټ دی د pH اغیزه چې دا EDTA ټایټریشن کې یو مطلق ثبات ثابت شو یو د pH څه اغیزه ده نو دا یاد ولرئ چې په EDTA کې ما سره شپږ بیسیک سایټونه دي شپږ کلوي ځایونه دي شپږ بیسیک سایټس دي څلور پکې د کاربوکسیلیک
سایټونه دي څلور چې دي دا د کاربوکسیلیک اکسیجنونه دي او دوه چې دي دوه دا د نایتروجن سایټونه دي ځکه سرور کاربوکسیل دی پی ډي ټي اے کې نو دا قلوي ځایونه دي یعنی قلویت ښیي او دوه نایتروجن دي او نایتروجن لون پیر لري دا قلویت ښیي او دغه شپږ سپیشیز چې کوم موږ سره دي صحیح ده دغه شپږ سپیشیز چې موږ سره دي په ای ډي ټي اے کې نو دا موږ سره چې دي دا موږ سره یو موږ سره H6Y -2 دی پلس 2 بخای چې دو پروټان یې غستې لیدا باغه وخت کې چې ډیر زیات اسیډیک میډیا کې ما سره ای ډي ټي اے وکړه چې اسیډیک میډیا کې نو ما سره نایتروجن چې کوم دی هغه به پروټان غستې نو مخکې نه خو څلور پروټانو په څلور کارباکسل ګروپونو سره نو دوه نایتروجن واغستل نو بیا ټول شپږ شو نو شپږو کې نو خپل ای ډي ټي اے خو خنثی ده او کله چې موږ سره دا دوه پروټان واخلي مثبت دوه چارج وکړي راشي یو شو بل چې ما سره یو نایتروجن اغستی دی او بل نایتروجن سره نشته دی پروټان نو دی وخت کې موږ سره دا صورت شو او دا ډېر زیات په اسیډیک میډیا کې بدایي صحیح ده نو موږ چې شپږ سپیشیز دي موږ سره بیسیک قلوي په ډي ټي اے کې او دا نور موږ سره د خپل H4Y دا موږ سره ای ډي ټي اے ده او کله چې یو پروټان د لاس ورکړي نو H3Y -1 دی دوه پروټان د لاس ورکړي H2Y -2 دی او په درې پروټان د لاس ورکړي دا دې کې سرونه پروټان لري دې کې یو پروټان د لاس ورکړي دې کې دوه پروټان د لاس ورکړي او چې درې پروټان د لاس ورکړي نو درې پروټان چې د لاس ورکړي نو بیا موږ سره دا د شکل چې دی دا به موږ سره HY3 نو څلور دا شو دې کې څلور پروټان لري دې کې چې درې پروټان لري دې کې دوه پروټان لري او دې کې یو پروټان لري صحیح ده نو کوس منګه دا اولنی دوه خو چې کم دی منګ سره دا ما چې په دې باندې موږ دا کړی دی دغه دوه سپیشیز چې کوم دي دا موږ سره په اسیډیک میډیا کې وي او دا به سترانګ اسیډ وي صحیح ده اسیډیک میډیا کې یا به ریلیټیولی سترانګ وي دا به ریلیټیولی شي دا موږ سره سترانګ وي او په ایکولیبریم کیلکولیشنز کې دا اهمیت نشته دی خو دا نور څلور چې دي موږ سره مثلا دا موږ سره څه دی دا زمونږه ای ډي ټي اے ده دا یو پروټان د لاسه ورکوي او په دې بدلیږي نو موږ سره د لپاره K1 قیمت چې دی -2 دی او د لپاره که موږ equation ولیکو نو دا زموږ د لپاره equation دی چې hydrogen ion concentration H3Y negative divided by H4Y همدارنګه دا موږ سره دویم د لپاره K2 دی خو که دغه وګورو K3 د قیمت چې دی -2 دی او د بل قیمت چې دی K4 چې دی K4 دا -2 دی نو دا اخیرنی دوه چې دی
صحیح ده. دریم او څلورم آیونایزیشن چې دی دا ډېر زیات ویکر دی. نو ما سره دریم او څلورم آیونایزیشن چې دی دریم او څلورم آیونایزیشن دا ویری ویک دی، ډېر ضعیف دی. اولنی دوه آیونایزیشن بیا ښه دي. صحیح ده. نو دا اولنی دوه چې دي بیا ښه دي. نو دا دریم او څلورم چې دا ډېر ضعیف آیونایزیشن دی د چا په مقابل کې؟ د اولنو دوه په مقابل کې. اولنو دوه په مقابل کې دریم آیونایزیشن کای 3 او کای 4 چې دا مسله ډېر زیات خوش نه دي. ولې؟ دا ځکه چې اولنی دوه چې کوم آیونایزیشن ما سره شوی دی دا آیونایزیشن چې کوم شوی دی دا آیونایزیشن کې دا آیونایزیشن دی چې هایدروجن د لاسه ورکړی اکسیجن hydrogen ion is lost by carboxyl oxygen. کوم چې کاربوکسیل اکسیجن دی هغه اکسیجن د هایدروجن د لاس ورکړی او کاربوکسیل اکسیجن په او اکسیجن باندې دغه شوی دی. چونکې کاربوکسیل اکسیجن کې دغه ډېر زیات دی، ریزونانس هم پکې دی او بل منفي چارج په اکسیجن باندې راځي. نو د دغه دوه ریزن باندې دغه اسانۍ سره کولی شي چې هایدروجن ورکړي. خو دریم هایدروجن ورکول او څلورم هایدروجن ورکول دا صورت نیول کېږي دا نیسي د نایتروجن نه شوی دی. صحیح ده. نو دې کې دغه هایدروجن په چا باندې اټیچ دی؟ په نایتروجن باندې دی. نو نایتروجن نه هایدروجن لاس کول. صحیح ده. لاست اف هایدروجن فرام نایتروجن دا چې دی دا ډېر ستونزمن دی. صحیح ده. ځکه چې نایتروجن خو یو ریزونانس سټیبلایز نه دی او بل د نایتروجن الکترونیګیټیویټي د اکسیجن په شان نه ده. نو دې وجې نه دریم سټیپ کې چې دی موږ سره کای 3 دا ډېر کوچنی دی او کای 4 هم موږ سره کوچنی دی ځکه دا دوه هایدروجنونه د نایتروجن نه ورکول کېږي. که موږ دلته وګورو نو دا موږ سره ای ډي ټي ای ده. دا څه ده؟ دا ای ډي ټي ای ده. چې دا ای ډي ټي ای ده نو موږ چې اول سټیپ کې چې کوم پروټان ورکوو اوله مرحله کې نو موږ چې پروټان ورکوو نو څه دی؟ یو دا پروټان ورکو نو دا اول سټیپ دی یا دا پروټان ورکو نو دا کای 1 او کای 2 جوړي. مثال په توګه دا کای 1 شو او دا پروټان چې لاشي دا موږ سره کای 2 راځي. چې دریم پروټان موږ ورکو صحیح ده. ځکه د دا پروټان چې کوم دی پی ډي ټي ای کې دا مخکې نه نایتروجن سره ټچ دی. دا پروټان مخکې نه نایتروجن سره ټچ دی او دا پروټان هم مخکې نه نایتروجن سره ټچ دی. صحیح ده. ای ډي ټي ای کې چې اول سر نو کم پروټانو نه مخکې نایتروجن سره ټچ نو زه چې کله دا پروټان ورکوم نو دا خو نایتروجن نه لري کېږي. چا نه لري کېږي؟ نایتروجن نه لري کېږي. نو کله چې نایتروجن لري کېږي نو دا هغه نایتروجن لري کول چې دا ستونزمن دي او دا پروټان هم چې لري کېږي نایتروجن نه لري کېږي نو هغه لري کول چې دا ستونزمن دي. دې وجې نه کای 3 او کای 4 قیمت څه دی موږ سره دا موږ سره کوچنی دی. صحیح ده. نو اکسیجن نه پروټان ورکول دا آسان دي خو د نایتروجن نه پروټان ورکول دا ډېر ډیفیکلټ دی، مشکل دی. نو که موږ بیا دغه 15 ای ډي ټي ای سپیشیز چې موږ واخلو صحیح ده از ا فنکشن اف پی ایچ که نه یا د هغې د نو ډولونو د ای ټي ټي ای ډولونو موږ ویشنه وګورو کمپوزیشن وګورو از ا فنکشن اف پی ایچ د پی ایچ په بدلېدو سره دا موږ سره په جدول کې شته دی. صحیح ده. دا موږ سره جدول دی 15 سپیسیز دی تقریبا موږ سره. یو سپیسیز دا ده موږ سره یو دا ده یو دا ده یو دا ده یو دا ده دا 15 سپیسیز دی موږ سره. نو موږ از ا فنکشن اف پی ایچ وګورو نو از ا فنکشن اف پی ایچ که موږ وګورو نو ګوره که موږ پی ایچ 12 واخلو صحیح ده که پی ایچ 12 موږ واخلو دغه پی ایچ 12 کې او دې ته موږ ډایرکټ زلاړ شم پاس نو ما سره یوازې پی ایچ 12 کې یوازې ما سره
داسې اسیټیک اسید دی چې هغه ټول پروټان د لاسه ورکړي صحیح ده y minus 4 شکل کې ما سره ډي ټي ده ډي ټي په کوم شکل کې ده موږ سره په y minus 4 کې دا موږ سکوپ نه اغوستی لکه نو دا سټرکچر چې تشنه اغوستل شي سکوپ کتاب څخه نو ما سره په پیج 12 کې صحیح ده لکه دلته واخلم په پیج 12 کې ما سره څه دی یوازې y minus 4 چې دی د کنسنټریشن دی نو په 12 کې یا 12 نه لږ زیات یوازې ما سره څه کنسنټریشن دی یوازې ما سره د y minus 4 چې دی کنسنټریشن دی یا ای ډي ټي ما سره په کوم شکل کې ده ای ډي ټي ما سره کومه بڼه ده y minus 4 کې ده کله چې پیج 12 یا 12 څخه شي زیات اوس که لور پیج چې ده کلور هغه کې سره پروټان شته نه دی y minus 4 کې که پیج قیمت ټي ټي دا هم سره په های پیج کې مثال په توګه موږ ویل چې په پیج 12 کې یا پیج 12 یا د دې څخه زیات شي ما سره پیج 12 12 سره مساوي یا 12 نه زیات وي نو ما سره ای ډي ټي په کوم شکل کې ده په y minus 4 کې ده خو که ویری لو پیج at very low pH په ډیر کم pH کې ټیټ pH کې نو ما سره ای ډي ټي کوم وګورو صحیح ده نو ای ډي ټي به ما سره په داسې شکل کې چې پروټینیټي پروټان لري چې لري پروټینیټي مثلا ګوره 12 نه که کم شمه صحیح ده 12 نه کم شمه نو ګوره الکانو 12 نه کم شمه نو ما سره ډي ټي په کوم شکل کې ده h y minus 3 شکل کې ده کو 12 نه کم شمه ځکه په لز باندې کوم دلته شته او بیا کاته زو اخلمه نو اتو کې ما سره هم دلته شته دی h y minus 3 چې ما سره په اتو کې مشته ایو ان ځکه شپږو لاره شمه نو په شپږو کې ما سره دي چې خوشته دی h y minus 3 موږ سره شته دی شپږو کې او یو که شپږو نه زرا کم شمه صحیح ده یو دلته زرا شمه نو په دې ځکه کوم h y ما سره 3 شته دی دا بیل خبره ده چې په دې کې ما سره ډیر زیات مقدار د چا دی د دی پی ایچ کې د سروش پاکو ترمینز کې صحیح ده نو که پی ایچ منګه 12 نه راکموم لاندې راځم نو زیات اکثریت چې د h y 3 دی تقریبا شپږو پنځونه لږ زیات او شپږو نه کم h y 3 دی خو زه د دې انټروال نه راکمیږم مثلا سلورو ته زرا رسیږم صحیح ده سلورو ته زرا رسیږم نو سلورو کې بیا ما سره زیات کنسنټریشن چې دی په سلورو کې دا h2y minus 2 دی خو که ډیر زیات لو پی ایچ مثلا دې کې نو بیا زیات کنسنټریشن د چا دی دا h4y دی صحیح h4y دی خو که pH 2 مثلا pH 2 ما سره 2-4 months کې نو 2-4 months کې is a وګورو نو 2-4 months کې ما سره hy3 چې دا زیات دی صحیح ده 2-4 months کې hy3 مشته 2-4 months کې h2y2 مشته یعنی پروټینیټډ دی صحیح ده نو که pH موږ سره د 4 نه کم شي صحیح ده اته کې خو یو شپږ کې ما سره پروټینیټډ دی خو سمجھ لاندې راځي یو ډېر پروټینیټډ دی نو 2pH کې ما سره h3y minus 1 کنډیشن دی h2y minus 2 دی موږ سره ګراف نه معلومیږي چې څومره ما سره یې ځکه دا فریکشن دی ما سره دا څه دی کسر دی چې څومره ما سره پروټینیټډ شکل کې دی نو کله چې لو pH صحیح ده لو pH کې په ټیټ pH کې ما سره
هایدرونیم آین چې دی بیا د هایدرونیم آین غواړي چې ډي سره ځان یوځای کړي او په هایدرونیم آین غواړي چې هغه میټل آین سره یوځای کړي او همدارنګه ټي ډي غواړي چې هغه هایدرونیم آین سره مقابله دوی خپل منځ کې مقابله شروع شي د ډي ټي اي او د هایدرونیم آین مقابله شروع شي کله چې موږ سره لو پی ایچ په های پی ایچ کې لوړ پی ایچ کې به د ډي ټي اي او د هایدروکسل آین مقابله د ډي ټي اي او هایدروکسل آین مقابله نو په لو پی ایچ کې د هایدرونیم آین مقابله د میټل آین سره د یوځای کېدو سره د ډي ټي سره نو د دې نه موږ معلومیږي چې دا کم ابسولوټ قیمت موږ سره چې کم دی صحیح ده د میټل چلیټ د فلز او د چلیټ ترمنځ دغه باند جوړېدل دا موږ سره د ابسولوټ قیمت نه معلومیږي نه ځکه چې دغه میټل آین یو ځای کېدل د ریډیې سره میټل آین ډي ټي یو ځای کېدل د میټل آین سره دا پی ایچ ډیپینډنټ دی دا څه دی پی ایچ ډیپینډنټ دی نو موږ ویلی شو چې د میټل آین چې یو ځای کېږي میټل آین او ډي ټي چې یو ځای کېږي ډي ټي دا ماته څه معنی کوي پی ایچ ډیپینډنټ دی اوس کوم ډېر لو پی ایچ ما سره خو بیا ډي ټي ما سره H4 وای شکل کې ده او که چېرته موږ سره های پی ایچ نو ډي ټي ما سره Y-4 شکل کې ده 4- او دا د ابسولوټ قیمت نه یا سټیبیلیټي کانسټنټ نه ابسولوټ سټیبیلیټي کانسټنټ یا فارمیشن کانسټنټ نه دا موږ ته معلومات نه راکوي هغه پی ایچ اس په نظر کې نه نیسي ابسولوټ سټیبیلیټي کانسټنټ یا فارمیشن کانسټنټ حالانکه د ډي ټي وسلیدل د میټل آین سره دا چې دی دا پی ایچ ډیپینډنټ دی که پی ایچ یو وي نو یو رقم ډي ټي هغې سم مرکزي عنصر سره یو ځای کېږي په یو شکل کې که پی ایچ زیات وي په بل شکل کې یو ځای کېږي نو هغه پی ایچ ډیپینډنټ دی د ډي ټي وسلیدل یا د ډي ټي مقابله کول د ایچ آین سره هایدرونیم آین سره او هایدروکسل آین سره ډیپینډ د پی ایچ دا د ابسولوټ قیمت نه موږ سره معلومیږي نه ځکه ابسولوټ قیمت کې کوم هایدروجن آین کم پی ایچ ډیپینډنټ کم فاکتور خو موږ سره په فارمول کې موږ سره نشته دی ځکه چې هغې کې خو موږ یوازې پروډکټ او ریکټنټ اخیستی او دغه ریکشن کنډیشن چې کوم دی یا د یو ځای کېدو چې کوم شرایط دي هغه بالکل موږ سره ابسولوټ نه پته نه لګي نو ابسولوټ کې دا ستونزه موږ سره ده پیدا ابسولوټ کې موږ سره څه دا یو ستونزه موږ سره ده مثلا که موږ پی ایچ 4 واخلو یو مثال په کتاب کې ورکړی دی چې 8PH4 که پی ایچ څلوري نو اوس ګورئ پی ایچ که څلوري اوس ګورئ څلور واخله دا زموږ پی ایچ څلور دی د پی ایچ څلور د مخامخ لاړ شه پاس نو پی ایچ څلور کې ما سره ډامیننټ سپیسیس چې دی ډي ټي په کوم شکل کې ډیره ده هغه موږ سره د H2Y-2 شکل کې ډیره ده چې پی ایچ 4 نو پی ایچ 4 کې ډي ټي ما سره H2Y2- شکل کې ډیره ده او نو دې دپاره بیا که زه غواړم چې ریکشن ولیکم د کاپر سره نو کاپر سره په دې پی ایچ کې که زه ریکشن ولیکم نو ما سره به راشي copper +2 plus H2Y-2 ما سره به راشي copper Y-2 plus H2H positive دا یو بل ستونزه په پی ایچ 4 کې خو موږ ریاکشن ولیکو
کاپر چې د H2Y - 2 ځکه زما سره ډومیننت سپیشیز چې د اکثریت د نوع چې دا په EDTA په H2Y - 2 شکل کې دا د وخت کې مس ریاکشن وکړو نو ما سره څه پیدا شو اسید پروټان نو دا په pH شي کې دا pH کم کې pH بد شي دا ما سره کم شي نو بیا ډیسټربنس پیدا شو ما سره په ایکولیبریم کې دا نو دی وجنه چونکه ما سره میټل آین د EDTA ریاکشن کوي او EDTA به پروټان آزادای او هغه پروټان آزادول په ایکولیبریم باندې اغیز کوي دا اگر دی پروټان زیاتو سره کې چې pH ما سره بدل شي او کې چې ډومیننت سپیشیز بل نه وای نو دې سره وسونځ څه پیدا کیږي دې سره وسونځ پیدا کیږي چې ایکولیبریم موږ سره ګډوډ کیږي نو د دې ستونزې حل لپاره موږ بفري محلول استعمالو کله چې موږ EDTA ټایټریشن کوو موږ بفر ورچو دغه چې کوم پروټان تولید شي چې هغه خنثی کی صحیح ده pH کې باید تغییر رانیسي نو هغه ثابت پاتې شي موږ سره نو موږ سره pH کم شو نو ایکولیبریم چې ده ما سره با چې کله pH کم شو نو ایکولیبریم به کوم خواته ځي لیفت خواته به ځي نو په دغه pH کمیدو سره ایکولیبریم چپی خواته لاړ نو د سټیبیلیټي خراب کړه اوس موږ سره بل pH وګوره ان pH کم شو بیا وګوره چې ما سره کم نو ما سره زیاتې نو که pH مثلا د سور نه راغلي دوه خواته نو بیا ما سره H3Y چې دا موږ سره شي دا موږ سره ډومیننت سپیشیز صحیح ده حالانکه په pH2 کې ډومیننت سپیشیز ډیر زیات دي dominant species maximum خو موږ سره چې دی HY4 هم دی او څنګه H3Y هم شته نو دی وجنه کله چې pH ټیټ شو نو بیا موږ سره د EDTA ټایټریشن دا بیا فیزیبل نه دی د کاپر سره no at very low pH no EDTA titration the miss sara da feasible نه دی امکان نه لري feasible نه دی امکان چې دا نه لري چې وشي دا موږ سره په مختلف pH کې ډومیننت سپیشیز موږ سره شي دی صحیح ده نو که pH 10.24 نو جنرالي ډومیننت سپیشیز ما سره Y - 4 دا 6.16 کې Y - 3 دا صحیح ده نو دا مختلف pH قیمتونه دي صحیح ده نو که مثلا pH موږ سره 0 وي صحیح ده نو ډومیننت سپیشیز موږ سره H6Y2 plus دا موږ سره پلس H5Y plus دا موږ سره نو موږ چې ده او راتلونکو لیکچرو کې به دا معلوم کو چې pH ویلیو باید څومره دی نه pH ویلیو باید څومره چې موږ ټایټریشن وکړو نو هغه د پاره محاسبه چې دا باید موږ وکړو د چا KBS همدارنګه KA نو KBS د EDTA څنګه دی او KA قیمتونه د EDTA شي دا نو د موږ سره KA قیمتونه موږ سره شته دي دا PKA او PKA5 او KA4 او KA3 KA2 دینه KA قیمتونه موږ استعمال شو کنه همدارنګه مطلق قیمتونه د EDTA او بیا موږ هغه نه به موږ معلومولې شو چې موږ سره pH دی په کوم pH باندې د میټل آین ټایټریشن دا امکان لري
صحیح ده نو موږ سره بل همدا په ایکولیبریا کې ایډیټي ټایټریشن په ایکولیبریا کې پی ایچ معلومول دي نو بل ټاپک چې دی estimation of pH for complexometric titration. مثلا موږ سره ایډیټي فرکشن چې کوم دی ایډیټي فرکشن کسر چې کوم دی دا بالکل موږ داسې معلومولای شو لکه څنګه چې په 13 درسونو کې 13 سفر کې اخیری موضوعګانو کې distribution of various equilibrium species with the function of pH باندې یو موضوع زموږ وا چې موږ اکسلیټ مانو پروټون چې یو اکسلیټ ولري یو مون لري اکسلیټ اناین نو دا غي کسر موږ څنګه معلومو همدارنګه فاسفوریک همدارنګه د نور سپیشیز موږ اخیری لیکچر زموږ تقریبا په 13 درسونو کې زموږ داو چې موږ څنګه distribution of acid base species is a function of pH موږ دا چې اسیټیک اسید د پاره لیکلو نو همدارنګه موږ اکسلیټ د پاره لیکلو نو همدارنګه موږ د EDTA چې د فریکشن چې دی دا موږ کولی شو چې موږ دا محاسبه کوو صحیح ده نو فرضو چې موږ سره سی واي چې دا سی واي دا انرټیکل کنسنټریشن دی صحیح ده یا ټوټل کنسنټریشن دی ټوټل مجموعي غلظت دی دا ټوټل کنسنټریشن دی the uncomplex EDTA EDTA چې کمپلیکس شي نه ده صحیح ده نو CY د EDTA total EDTA total concentration uncomplex EDTA نو EDTA ما سره په کوم شکلونو کې ده EDTA ما سره y-4 شکل کې ده صحیح ده plus HY 3 शक्ल की है plus H2Y 2 शक्ल की है plus H3Y माइनस शक्ल की है plus H4Y په دې شکل کې ده لکه ټوټل EDTA چې دغه څو شکلونه کې به موږ سره HY3 کې H2Y کې H3Y کې همدارنګه H4Y کې دا موږ سره نو موږ د دې ټولو فارموله کې لپاره موږ ایکولیبریم کنسنټریشن لکه څنګه چې موږ اسیټیک اسید لپاره کړو اکسلیک اسید لپاره موږ دا کړو او هغې نه بیا موږ دغه راوباسو Y and is a warm fraction of y-4 the concentration is a واخلم divided by total concentration صحیح ده نو دا هغه کسر شو ما سره چې کوم سره y-4 شکل کې پاتې ده نو دا موږ سره مساوي کېږي کله دا ټول معادلې زه حل کوم لکه څنګه چې موږ اسیټیک اسید دپاره او اکسلیک اسید دپاره کړی وه خاص کر اکسلیک اسید دپاره نو دا موږ سره مساوي شي کا A1 دا چې حل کو ښه اوږده پروسه ده کا A3 کا A4 تقسیم نو دا موږ سره راځي H3O4
क्लास کې ما یو ځل تیرو ماسینو ته دا پورا حل کړو پلس نو دې دغه دا چې سیو دا درې راغله بیا دلته راځي موږ سره کا یو 1 او بیا به پاور به کمیږي د هایدرونیم آین نو هایدرونیم آین پاور به دلته اوس راشي هایدرونیم آین پاور مخکې درې و دلته به 2 شي او دا به کا انټو شي نو بیا موږ سره هایدرونیم آین پاور به بل هم کم شي او دا به کا اتری شي آخر کې چې دی او بخای کای 1 او دلته کای 2 مشته کای 1 کای 2 او بیا پاور کم شي سیدا او بیا چې پاور کم شي موږ سره بیا به کای 1 کای 2 کای 3 بشي او اخر د پاره که زه ولیکم ما سره یوازې هایدرونیم پای به 0 وي بیا کای 1 کای 2 کای 3 کای 4 به راشي نو زه دغه y 4 minus دغه فریکشن چې دی cy دا زه په الفا 4 باندې خیم الفا 4 ما سره اصل کې څه دی دا موږ سره کسر دی درې په y minus 4 شکل کې الفا 4 چې دی دا کسر یا فرکشن د EDTA دی په y minus 4 شکل کې صحیح ده نو دین از کولای شم چې راو باسم چې y minus 4 concentration به څومره دا موږ سره مساوي شي total concentration او کسر د y minus 4 concentration نو y4 چې کوم دی دا لکانو دا زه کولی شم دا زه محاسبه کما په بېلابېلو پی ایچ باندې ځکه چې ګوره دلته موږ سره پی ایچ که زه زیاتومه کوم هایدرون آین کنسنټریشن که زه زیاتومه کومو نو پی ایچ به بدلیږي نو کله چې پی ایچ بدلیږي نو y minus 4 divided by cy قیمت بد شي کېږي دا موږ سره بدلیږي نو زه کولی شم چې د الفا 4 قیمت چې کوم دی الفا 4 چې فریکشن اف y minus 4 دی دا زه محاسبه کما په any pH کې هر pH کې زه کولی شم دا محاسبه کوم دې مطلب دا دی چې دغه برخه چې دا pH ډیپینډنټ ده خو په شرط دی چې ما سره څه معلومي ډایسوسییشن کانسټنټ معلومي که د EDTA د هر چیلون چې ډایسوسییشن کانسټنټ معلومي زه کولی شم چې په هر pH کې زه د الفا 4 قیمت چې زه محاسبه کوم نو الفا 4 قیمت محاسبه کول داسې دي د y minus 4 divided by cy یا د دې داسې دی لکه چې ته y minus 4 غلظت چې شي کې ته محاسبه کولی شي یو طریقه دا صحیح ده نو که تا مثلا کا ایس قیمتونه معلومه د چیلونز او pH مختلف پیچونه تا معلومي کارو پیچ کې ته غواړې محاسبه کې نه ته د فریکشن چې دی دغه فراکشن د EDTA fraction of EDTA په y minus 4 کې y minus 4 شکل کې تکولی شي کې دا محاسبه کې او لټریچر بیس باندې تکولی شي دا وکي نو مخکې موږ د اپسولوټ قیمت چې دا راایستو که یادم شي نو KBS موږ سره که یادم شي موږ سره داسې یو چې my او minus 4 minus n
په یادم شي دا absolute stability constant چې موږ سره او mn plus او y minus 4 په یادم شي دا قیمت موږ راځي دا فارمول مخکې لیکلی وو صحیح ده نو زه دې کې دا قیمت وضع کوم دلته ما سره به KBS چې دا موږ سره مساوي شي m y صحیح ده minus 4 minus n دا کتابونه لیکم حالانکه خو دا څه چې دا څه لیکم چې n minus 4 نو چارج به موږ ته معلوم شي تقسیم mn plus concentration emitter ion concentration او y minus 4 په ځای به زواج وما cy alpha چې واج وما cy alpha cy alpha 4 ما واچو بیا موږ سره دا alpha 4 هم کانسټنټ دی نو زه بیا داسې ولیکم چې KBS ضرب alpha 4 دا موږ سره شي my minus 4 minus n concentration divided by mn plus concentration نو بیا دا چې ضرب وخوري دوی خپل منځ کې دا جوړیږي کا افیکټیو او دا وز خپل سټایل کې ولیکم n minus 4 divided by mn plus صحیح ده د concentration نو دا کا افیکټیو چې دی کا افیکټیو د تمام افیکټیو stability constant هم یو افیکټیو stability constant او یا ورته conditional stability constant یو conditional کنه شرطي هیڅ باندې ډیپند کوي effective stability constant یا conditional stability constant دی ولی دغه absolute چې دی دغه فارمول کې pH is درک نه لګیږي pH independent of KBS حالانکه DTA یو ځای کې د metal ion سره pH dependent دی چې موږ سره pH dependent دی نو KBS چې دی هغه ټمپریچر باندې ډیپند نه کوي خو کا افیکټیو چې دی کا افیکټیو دا موږ سره بدلیږي را بدلیږي چې سره pH سره دې مطلب دا چې دا pH ډیپندنت دی نو کا افیکټیو چې دی دا pH باندې انحصار کوي pH ډیپندنت ولی ځکه الفا 4 چې دی دا په pH باندې ډیپند کوي alpha 4 دا dependent دی pH او دا کوم ځای باندې د پاس فارمول نه موږ ته پته ده ځکه دا موږ سره alpha 4 شنو دلته زدا سم لیکل شي دا alpha 4 او alpha 4 دی وګوره alpha 4 په pH باندې ډیپند کوي کنه H ion concentration باندې ډیپند کوي کنه نو مطلق ثابت چې دی دا په pH باندې ډیپند نه کوي
خو افیکټیو چې دا پی ایچ باندې ډیپند کوي او ایډیټینګ په پی ایچ باندې ډیپند کوي. نو له دې لامله موږ سره ویلی شو چې کا افیکټیو ډېر مهم دی په نسبت د کا افیکټیو چې دی دا ډېر مهم دی دا ډېر مهم دی د چا نه د کی بی ایس نه. ځکه کا افیکټیو ماته اصلي حقیقت پټاکه کوي. صحیح ده؟ یعنې دا د اصلي حقیقت ماته پټاکه کوي د میټل کمپلیکس at certain pH کې. لکه میټل کمپلیکس د میټل او د کمپلیکس بانډ جوړېدل یا د دوی کمپلیکس جوړېدل د میټل او د ای ډي ټي اے هغه پی ایچ ډیپینډنټ دی او پی دغه موږ ته پوره انفارمیشن راکوي کا افیکټیو او کی بی ایس موږ ته د دې باره کې انفارمیشن راکولی نشي. او بله دا چې جنرالي په جدولونو کې موږ سره کا افیکټیو د پاره موږ سره جدول نه وي، خو موږ کولی شو چې موږ دا د کا بی ایس نه څه کو راوباسو. صحیح ده؟ ځکه چې ما سره کا ای بی ایس او الفا 4 دا کا افیکټیو نه مساوي دي. نو که کا بی ایس قیمت ما ته معلومي او الفا 4 زه کولی شم کا افیکټیو څه کوم دا محاسبه کوم. صحیح ده؟ او موږ سره د الفا 4 قیمتونو د پاره په موږ سره کتاب کې جدول شته دی، وګورئ ورته. نو دا جدول چې موږ سره دی دې کې د الفا 4 ویلیوګانې دا موږ سره شتون لري. صحیح ده؟ الفا 4 نو ما سره الفا 4 قیمت هم شته او د کا ای بی ایس قیمت هم شته، دوړله زره ورکې ما سره کا افیکټیو چې شي دا موږ سره راوځي. او د دې بل دغه نیم کولی شو مثال په توګه ما سره کنسنټریشن معلومي. صحیح ده؟ ایم واین ماینس 4 همدارنګې میټل آین کنسنټریشن ما ته معلومي، د هغې نه زه کا افیکټیو چې شي کولی شم دا زه محاسبه کولی شم. دا مختلف قیمتونه موږ سره په پی ایچ کې که وګورو نو پی ایچ 2 کې الفا 4 چې دی 3.7 یعنې په لو پی ایچ کې الفا 4 قیمت ډېر زیات کوچنی دی 10⁻14 دی او که دغه ماینس لاګ واخلي د الفا 4 صحیح ده؟ نو ماینس لاګ 4 که زه واخلم اصل کې موږ داسې ویلی شو که نه چې که زه مثلا دا واخلم او دلته زه ماینس لاګ الفا 4 واخلم او دلته زه پی ایچ واخلم. صحیح ده؟ ما سره ګراف څه داسې غوندې راتلی شي. صحیح ده؟ ګراف چې دی موږ سره داسې راتلی شي. نو کله چې پی ایچ موږ سره 2 دی د ماینس لاګ الفا 4 قیمت چې دی 14.4 دی. صحیح ده؟ او خپله د الفا 4 قیمت چې ډېر کوچنی دی موږ سره ځکه خو لاګ زیات راغلی. نو بیا 2.5 واخلي مثال په توګه نو پی ایچ 12 کې الفا 4 قیمت ډېر زیات دی. نو دې نه معلومیږي الفا 4 خو موږ سره اصل کې الفا 4 اصل کې څه شی دی لکانو اصل کې موږ سره واي minus 4 divided by cy the concentration divided by total concentration the alpha 4 دی. نو pH کو 2e نو اصل کې y ما سره نشته دی یعنی y concentration ډېر زیات کم دی y minus 4 concentration ډېر زیات کم دی نش برابر دی تقریبا څه دی او 3.7 minus 14 دی. خو که چېرته موږ سره
pH high pH low pH نو بیا د Y concentration چې دا زیات دی Y concentration بیا چې maximum دی ګوره 0.98 دی 0.98 دی صحیح ده نو دې مطلب دا دی چې په لو pH کې یعنی pH کمی نو کا افیکټیو او کا اپسولوټ یو بل توپیر لري صحیح ده نو ویل شو چې په لو pH کې pH کمی کا افیکټیو او کا اپسولوټ چې دی دا یو بل سره مساوي نه دي صحیح ده په لو pH کې او په هایر pH کې که pH لوی pH زیات لوړی نو کا افیکټیو چې دی دا مساوي دی د چا سره د KBS سره ځکه دی وخت کا الفا 4 قیمت چې دی ځکه موږ سره خو کا افیکټیو دا موږ سره مساوي دی د چا سره د KBS او الفا 4 سره نو کله چې الفا 4 قیمت 1 راغی نو موږ سره KBS او کا افیکټیو چې دی دا مساوي شو خو په لو pH کې الفا 4 قیمت خو 1 نه دی بلکې هلته خو بیا 3.7 10 to minus 14 دی نو بیا موږ سره مساوي نه دی نو په لو pH کې توپیر لري یو بل نه او په های pH کې د کا افیکټیو چې دی دا موږ سره سیم دی په نسبت د کا افیکټیو او کا اپسولوټ چې دا موږ سره سیم دی نو موږ سره چې کله pH کمیږي الفا 4 قیمت کوچنی کیږي دی نه الفا 4 قیمت کوچنی کیږي دلته هم دا معلومولی شو لکانو که pH ما سره څه کیږي کوچنی کیږي صحیح ده pH کوچنی شي نو الفا 4 قیمت به څه کیږي الفا 4 قیمت به موږ سره کوچنی کیږي او کله چې الفا 4 قیمت کوچنی شو نو خپل به دغه هم کوچنی کیږي کا افیکټیو هم کوچنی کیږي نو که pH کمیږي الفا 4 هم کوچنی کیږي او کله چې الفا 4 کوچنی شو نو کا افیکټیو هم څه کیږي دا هم کوچنی کیږي دواړه یو بل سره مستقیم تړاو لري او الفا 4 خپل څه دی الفا 4 خپل ما سره ایډیټي په کوم شکل کې دی ایډیټي په 4 ماینس شکل ډیوایډ بای سی واي شکل کې دی صحیح ده دې شکل کې دی نو pH قیمت د 12 یا 12 څخه خبره کله چې pH قیمت د جدول نم د معلومیږي لکانو کله چې pH قیمت 12 یا د 12 څخه زیات وي صحیح ده نو ما سره ایټیډي په کوم شکل کې ډیټي ما سره په y - 4 شکل کې کله چې pH قیمت 12 یا 12 څخه زیات وي او په دې وخت کې کدا څه زو وایم جدول نه کما سره pH قیمت زیات یا برابرۍ د 12 سره صحیح ده ډیټي په مکمل ډول تجزیه شوی او بخای ایډیټي چې دا په پوره توګه دا تجزیه شوی یو الفا 4 چې دی د یو ته تقرب کړي نو کله چې الفا 4 یو ته تقرب وکړي نو دې مطلب دا چې ماینس لاک 4 الفا 4 د به 0 ته تللی او چې کله دا خبره وشوه نو کا افیکټیو به د کا اپسولوټ سره څه شي مساوي شي نو چونکې موږ سره
کله چې موږ ټایټریشن کو د ډي ټي میټل آینز سره وایي کې هایدروجن آینز پیدا کیږي هغه ایکولیبریم ډسټرب کوي نو خبر دی چې موږ ډي ټایټریشن چې وکړو نو باید بفري محلول کې وکړو بفر سالوشن نه باید استفاده وکړو نو ټایټریشن چې دی دا موږ په بفر کې کوو نو کله چې زه بفر استعمالوم نو پیچ پد شي ما سره پیچ په ما سره کانسټنټ سره دی چې ما سره هایدرونیم آین بد شي کېږي تولیدېږي سره دی چې هایدرونیم آین تولیدېږي په ډي ټي ټایټریشن کې او چونکې موږ بفر استعمال کوو نو کوم چې هایدرونیم آین دی په بفر کې چې کوم قلوي ده نو هغه به دغه تیزاب چې دا ختموي صحیح ده کله چې کمپلیکس جوړېږي نو منګه مؤثر کا افیکټیو چیک کولی شو دا په بفر پښتون کې دا په اسانۍ سره معلومولی شو نو هغې نه منګه ټایټریشن کارو چې دا راایستې شو چې راایستې شو ټایټریشن کارو او د هغې نه بیا منګه فیزیبیلیټي معلومولی شو صحیح ده چې آیا دغه ټایټریشن ما سره امکان لري که نه لري یا دغه ډي ډي ټایټریشن په کم پی ایچ کې ښه دی کم پی ایچ کې امکان لري په کم پی ایچ کې امکان نه لري دا به موږ کولی شو صحیح ده نو موږ پی ایچ باید داسې برقرار وساتو صحیح ده چې ما سره فیزیبیلیټي وشي مثلا کته داسې بفري محلول استعمالي چې دا پی ایچ 2 3 انټروال کې بیا هم فیزیبیلیټي نشته دی صحیح ده نو باید کم از کم پی ایچ موږ استعمال کو کم از کم پی ایچ موږ استعمال کو چاہے کې د ریاکشن فیزیبیلیټي دا دینو کې د پام وکړي سټوډنټس چې ان فیزیبیلیټي امکان د ټایټریشن is low a video say that any the pH कीमत बायत any कम अज कमी दासी pH कीमत बायत कम अज कमी चाहे कि रिएक्शन फिजिबली वाले صحیح ده په های پی ایچ کې خو فیزیبیلیټي ډیره ده خو هلته نور ستونزې موږ سره دي صحیح ده په های پی ایچ کې فیزیبیلیټي ډیره ده خو موږ سره نورې مسلې دي په های پی ایچ کې کېدای شي میټل آین هایدرولایز شي یو ستونزه ده فلز شي دا هایدرولایز شي موږ سره میټل شي هایدرولایز شي صحیح ده او بله ستونزه دا ده چې های پی ایچ کې کېدای شي پرسیپیټیټ جوړ کړي صحیح ده هایدرو اکساید کله چې های پی ایچ خو محلول کې بد شي هایدروکسل آیني او هغې نه کېدای شي دا پی پی ټي جوړه کړي د بل ستونزه نو موږ باید داسې کم از کم پی ایچ ونیسو چې هغې کې ریاکشن فیزیبیلیټي صحیح ده که ډېر زیات کم پی ایچ نیسو نو هلته به امکان نه لري که لوړ پی ایچ نیسي دوه ستونزې دي کېدای شي د فلز هایدرولایز شي نو هغه فلزونه هایدرولایز کېږي چې چارج زیات یا کوچني او بله دا چې په های پی ایچ کې چونکې هایدروکساید آیني زیات دي نو کېدای شي موږ سره څه جوړ کړي د هایدروکساید پی پی ټي جوړ کړي.
کیټاین آین کنسنټریشن په زیاترو ټایټریشنز کې منګه د کیټاین آین کنسنټریشن باید منګ سره 0.01 نو اخلا 0.001 مولرو ترمنځ باید پاتې شي پیدا metal ion concentration باید 0.01 مولر نو اخلا تر 0.001 مولر پورې باید دی صحیح ده دی باره کې دی په منځ کې باید دی نو دغه کار چې دی دغه کار دا موږ سره د پریسیپیټیشن د جوړېدو چانسونه چې کی راکم کی صحیح ده نو دا موږ سره چې کی دا موږ سره راکم کی چانسونه اپ precipitation the precipitation راکمول لپاره باید منګه metal ion concentration 0.01 molar نو اخلا 0.001 molar پر باید ساتو صحیح ده metal ion concentration باید کمی hydroxyl ion کمولې نشو metal ion concentration باید کمی چې واسه precipitation chances چې موږ سره شي دا موږ سره کم شي